زه طالبانو ته وایم 22 خزي به نه کوي ها 22 خزو سره نکاح مکروه ده کې نقصانات دي کنه شمارای چا چې ودونه نه لیکړي غوله پیدا کوي او چا چې کړي دي نو اوس مرته تجربه حاصله شي چې وای د کې خدا کارو. اول نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې دا غیر رنگ ډیر توري هغه ځا شهوتي نه ښه توله به ته خراب کی. دویم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې سرای رنگ سوري امزا شهوتي نه. دریم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې ډیره خسته یا ساتل نشي. سلورم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې سری ګلګوتی هغه کې د رجولیت ماده ابي استا خبره نه مني. پنځم هغه خص سره به واده نه کې چې داغه شونډي غټي دام د رجولیت ماده ده. شپږم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې غوګونه غټي دا میخه ده چې عقل مقل کمی. وم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې ډېر وګدای یا قمقلای هغه ته جواب کې خبرو کې سوې ټول خلک به باندې خبر عقلم ضروری ده. اتم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې ډېر لنډ هغه شریري. نهم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې سترګې شنی وي الته حدیث کې راغلي دي کنه عینان اخضران لا خیر فیها. لسم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې ډېر غټي دروازه باندې نشی راتلی هغه بیا ډېر غټه جاخه ده بچیم نه پیدا کی مریضیم ورته ډېر راځي. یو لسم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې هغه ډېر نری هغه چې یو بچی پیدا شي بس به ګرځاو پاس پتاله هغه بیا یو ټیکسی ماخله لکه چې هغه بر وخت مریضي کنه. دولسم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې دا غي عمر ډېری. دیارلسم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې څوک په عاشقي خان د چا معشوقي سره به واده نه کې بیا تاسو سره ژوند نه تیرای. سلويخ کاله بعدم چې عاشق ولید زوړ تار پکې جنگي. سورلسم نمبر هغه خص سره به واده نه کې چې هغه کونډه سره واده خو رواده دا ور ناروا صورتونه نه دي دا اولاد د غیر اولا خبره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټول بیبیانې کونډه کړي بغیر د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. او د حضور مقصد خو امت ته دین رسولو کنه. پنځلسم نمبر هغه خځه سره به واده نه کې چې په پندې ویختانی دې کې د رجولیت ماده ډېر د کم سړی چې په دې خو ویختان نه دام تروري ګوره دینم خیر نشي کاوله چا سره مچانډي والی کول او ته پلاره پنسیږي کا اسنه چې ترورو خېږي او چې خځه سره مواده کو نو ته پنسیږي کا دا چې ویختانی دې کې رجولیت ماده ډېرې ښا سړی خو د چا خبره نه مني کنه او خزه خو تابعدار پکار ده. ولسم نمبر هغه خځه سره به واده نه کې چې سترګې وړي دام شرعي. اتلسم نمبر هغه خځه سره به واده نه کې چې هغه مولوی صاحب یارباشي حدیث کې ورته خدانه وای یارباش دې ته وای کور ندیبان دې نه پریږدي کله برازي او ټلیفونونه دی او غوبل دی کارینا سار نه وتله اوس چرته ورسېدي او جاده بد دماغ به ته خراب کی ناغې نه کار چرته کولای شي. ټول خلک دې خدانو د کار وست او مزرم دی ښا مزرم دی. نو نسم نمبر هغه خځه سره به واده نه کې چې سیالبی نه سیالبی نه دی ته وي ښا چې په واده کې یا په مړی کې د چا په غاړه باندې کمیس یا چادرې ویني تا ته ایمال راوړه ما د فلانی خور هغه پلانې شه ده داسې کالی کړو داس د سړی حالت ته نه ګوري خو خپل شوق پوره کوي. شلم نمبر هغه خزه بنه کې چې مکارې بنګنه هر وخت سر تړلې سر می خوږي او پخې می خوږي او دا ته چې کور کې نه هیڅ نه خو چې ورشي بس کار می وران او سر او پخې او ورش او خيار خزال نه وي. یوشتم نمبر خپلوانو کې بواده نه کې الته حدیث کې راغلي دي ښا واده خودي د پاره مولوی صاحب ښا واده کې دوه مقصد دی. یو مقصد دا دی چې خپلوان دې ډیر شنو دا خدای سي خپل دي دې سکه. دویم مقصد دی چې ستا تابعدار وي نو چې ستا خپلوان یې کنه عقل ستا تابعدار او موتابه چلو به کول او پرتوک بده نه او کمیس بده نه هغه دې بیا چرته عزت کوي کنه داسي او تشلیب مو کول او دا مو کول بس اخو عزت نه. دویشتم نمبر د تر لور باندې کې کبیا کې خپلوانو کې د ماما لور
ان د پلار خپلوان چې دي د کې دا ډوکو مسله ده کنه نافرمانی پکې ډېره او د مور په خپلوانو کې بیا تابعداري ډېره د مور خپلوان دا د وینې او د غوښې خپلوان دي او د پلار خپلوان د اډوکې دي نو اډوکې کلک نه او غوښه خو پستی کنه د پلار خور او د مور خور کې ډېر فرق د پلار مور او د مور کې ډېر فرق کم شفقت چې په مور کې اکل په پلار کې یا د مور کې ماما دغه طرفونه یا ترور الته حدیث کې راغلی د الخالۃ کالام خاله په شان د چانه د دې ماشومې دا ویډیو د مور د کنه یار عجیبه غونتا نو دا مې درته 22 خزي یاد کړې ها ته وایواله کدا بس موږ څنګه معلومه واده چې کوو اوس موږ معلومات نشته کنه